حامدا ومصليا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. محترم ورونو، غواړم چې د دې ورځو په مناسبت باندې د یو مسلې وضاحت وکم تاسو ته. هغه مسله د قضاء عمره مسله ده. د رمضان المبارک په آخري جمعه باندې بعض خلک هغه د جمعې د مانځنه پس د پنځو منځونو قضا راوړي، سحر، ماسپښین، مازیګر، ماښام، ماسخوتن، او د هر یو د پاره بیل بیل اذان کوي او اقامت کوي، او په دې عقیده باندې دا کار کوي چې په ټول عمر کې د یو کس نه څومره منځونه قضا شوي، یا اویاو کالو کې د سړی نه څومره منځونه قضا شوي، او په دې ورځ باندې د دې پنځو منځونو قضا د راوړي، نو د ټول عمر غاړه اخلاصيږي. نو دې ته دا عام خلک په خپل اصطلاح کې قضاء عمري وایي. نو قضاء عمري دا په شریعت کې اصل نه لري، او دا یو بدعت دی چې په دې زمانہ کې بعض خلکو ایجاد کړی دی. د شریعت حکم دا دی چې کله د یو سړی نه منځ هیر شي او یاد یې ود پاتې شي، نو چې کله دا منځ ورته یاد شي نو په هغه وخت کې به د قضا راوړي. دا څنګه چې د رمضان آخري جمعې ته به ساتي. نبی علیہ السلام فرمایي من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فإن ذلك وقتها. کم یو کس نه چې منځ هیر شي، من نام عن صلاة، څوک چې د مانځنه ود پاتې شي او یا ته هیر شي او وخت د مانځه تیر شو، نو نبی علیہ السلام فرمایي فليصلها اذا ذكرها، دا د بدامنس کوي چې کله ورته یاد شي، فإن ذلك وقتها، ځکه چې کله ورته یاد شو نو همدغه وخت د دې مانځه د قضا د راوړو دی، همدغه وخت کې به د قضا راوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د غزوه خندق چې غزوه احزاب مرتوي سلور منځونه مسلسل عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي قضا شوی، ځکه مقابله د دشمن سره سخته و سخته غزا و، نو سلور منځونه نبی علیہ السلام نه مسلسل قضا شو او د صحابه نه هم قضا شو. بیا نبی علیہ السلام دا غي قضا راوړی دا ترتیبوار په جمع باندې، او شرعي مسلم دا د چکلا سو کسان وي یو جماعت وي، دا غینا یو منځ په یو ځای باندې قضا شي، نو بیا کا دوی دا غي قضا راوړي په جمع باندې، نو په جمع باندې قضا راوړي شي. خو کله چانه مختلف قضا شوي نو بیا دا غي قضا په جمع باندې نشته ده، بلکې جدا جدا به دا غي قضا راوړي. دا کوم خلک چې قضاء عمري کوي دوی یو دروغ چې هغه ته موضوعي روایت وایي د ځان نه جوړ شوی. دغه روایت مولا علی قاری رحمت الله علیه موضوعات الکبرى کې نقل کړی دی. موضوعات الکبرى کې امام نووي رحمت الله علیه هغه روایت جمع کړي دي چې هغه دي دروغ د پیغمبر احادیث نه دي او نسبت پیغمبر ته کوي. نو په هغه دروغ و روایتو کې یو دا هم ده چې خلکو جوړ کړی دی چې کم کس د رمضان المبارک په آخري جمعه باندې د پنځو منځونو قضا راوړي، نو د اویاو کالو د قضا برابر ده، یعنی اویا کاله کده د منځونو قضا شوی نو هم په دې باندې پوره کیږي. مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي دا روایت باطل ده، دا روایت باطل ده، دا اصل نه لري، دا د ځان نه جوړ شوی ده. نو بریلیان دغه روایت نه استدلال کوي او دا موضوعي او باطل روایت. په هر حال فتاوو کې هم فقها دا نقل کړی دي چې دغه منځ دا په شریعت کې اصل نه لري، او دغه منځ چې څوک کوي نو دا بدعت ده. فتاوی فریدیه کې مفتی فرید رحمت الله علیه هم دیتا بدعت ویلې، بدعت سیئه چې دا ډېر بد بدعت ده. فتاوی حقانی هم نقل کړی دي چې دا بدعت ده. فتاوی یوسفی هم نقل کړی چې دا بدعت ده. احسن الفتاوی هم نقل کړی چې دا بدعت ده. دغه شان
مسائل رفعت قاسمی او فتاوا د هغه هم نقل کړي چې دا بدعت ده. فتاوی عثماني هم نقل کړي دي چې دا بدعت ده. او شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه دا هغه یو کتاب ده خطبات حسن هغه هم نقل کړي چې دا بدعت ده. نو دغه منز دا قضا عمری په شریعت کې ثبوت نه لري. دا یو بدعي عمل ده چې نه د پیغمبر نه ثابت ده، نه د صحابه نه ثابت ده، نه په ائمه اربعه کې د چا نه ثابت ده، نه سلف صالحین دا کار کړی ده. د دې زمانه کې بعض بریلیانو د دې ایجاد کړی ده او دا د شریعت د قواعدو نه هم خلاف ده. یو خدا چې مان مثلا د ماسپخین مون قضا شوی ده او تا نه د مازیګر قضا شوی ده، تا پس زما اقتدا څنګه صحیح کیږي؟ د اقتدا د پاره خو اتحاد د منز شرط ده. یو دویمه دا ده چې مسائل رفعت قاسمی نقل کړي دي چې منز قضا کول دا ګناه ده، بیا د هغه ښکارا قضا راوړل دا د ګناه د پاسه ګناه ده. ګناه چې یو سړی کړي نو هغه بچا تخکارا کوي نه، هغه به پټه کوي. درېمه دا ده چې دا بلمازه خلکو ته یو لار جوړیږي چې یو سړی به ټول عمر منځونه نه کوي، وای به چې په آخري جمعه د رمضان کې قضا راوړم بس غاړه به مخلاص شي. نو دا د بلمازه یو لار ده چې خلکو د دې ایجاد کړی ده. یو سړی واغه به منځ نه کو بلمازه نو خزه دیندار واغې بار وخت طعن ورکو پیغور به ورکو چې بلمازه نو یو ځل چرته په قضا عمری اوریدل نو خزه ته بیا داوی چې تار وخت ما ته طعن او پیغور راکې ما داسې منځونه وکړي چې د ټول عمر غاړه مخلاص شو. نو چرته په دې قضا عمری باندې اوریدل نو دا قضا عمری دا په شریعت کې ثبوت نه لري، دا بدعت ده او دا د بلمازی یو لار ده چې خلق دغه بعضی بریلیان عوام ته د دعوت ورکوي.